الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. قرآن کریم اللہ جل شانہ د تمام انسانیت د اصلاح د پارا یو اصلاحی پروگرام یو نظام زندگی پروگرام او قانون را لګلې دی. د اسمان نه د دې راتلل چې شوي دي نو دا په یو ځل باندې یو ځل شوي دي او بیا په دریشو کالو کې په نبی علیه السلام باندې د حالاتو د دور او د اوقاتو مطابق هغه لګ راغلی دی. اول انا انزلناه في ليلة القدر شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. قرآن کریم شروع چې شوی دا د لیلة القدر پشپا باندې د لوح محفوظ نه بیت المعمور چې دا پاسمانونو کې د بیت الله شریف په سمت باندې برا د پرشتو خانه کعبه ده هغې ته په یو شپه کې هغه په یو ځل باندې راغلی او د هغې نه بیا لږ هغه دنیا ته د جبریل په واسطه باندې په نبی علیه السلام باندې راغلی دی. نو زمونږ مخې ته چې کم قرآن پروت دی دا په ترتیب مصحفی باندې پروت دی چې کم په لوح محفوظ کې په کم ترتیب دی او نبی علیه السلام ته بچراتو نو هغې ته ترتیب نزولی ویل کېږي. نو د ترتیب نزولی په اعتبار سره قرآن کریم اولنی وحی اقرا راغلی ده چې هغه په 13مه سپاره کې سورۃ علق اولنی 15 آیاتونه او د مصحف په اعتبار سره هغه د سورۃ الفاتحه شروع شوی دی. دا په نزول کې به 5م نمبر ده او په مصحف کې اول نمبر ده. نو په دې بزان پوهه کې چې یو د قرآن ترتیب مصحفی دی او دویم د قرآن کریم ترتیب نزولی دی. نو ترتیب نزولی شروع چې شوی د اقرا نه شوی ده او د ترتیب مصحفی شروع چې شوی ده نو دا د فاتحه نه شوی ده. بیا فاتحه چې اول تراوړی ده نو د هغې استادان نکته ذکر کوي. عبید الله سیندی رحمه الله په قرآنی شعور انقلاب کې هغه نکته ذکر کړې ده. دا کتاب نوم دی. سیندی صاحب چې هغه ذکر کوي وای اصل کې قرآن کریم دا نظام زندگی ده، دا اصلاحی پروگرام دی، دا تربیتی پروگرام دی. نو نبی علیه السلام چې دنیا ته راغلی و داغه د بعثت 2 حیثیتونه و. یو حیثیت قومی و او دویم بین الاقوامی و، یعنی یو نیشنل حیثیت یو انټرنیشنل حیثیت. اول خپل ځان او عرب د اغوی د الله سره تړل مقصودو. نو هغه اقرا بسم ربک الذی خلق الته انفرادی او قومی تربیت ته اشاره وکړه. د دې وجنه حجت الله البالغه کې شاسب یو عبارت راوړی دی ان الله اصلاح العالم باصلاح العرب. یقینا الله د ټولي دنیا د سمولو اراده وکړه نو الله ور عرب سم کړو
نو د عربو په ذریعہ باندې ټوله دنیا سمکلا. نبی علیہ السلام اول په مکی والا، بیا په مدینه والا، او بیا د غزی نجره آغا ترتیب روان شو د قیصر او د کسرا په طرف باندې. آغا سیستم چې بیا آغا سیټ ته چې روان شو د دلته چې الته قومي حیثیت د نبی علیہ السلام ذکر کو، او دلته آغا انټرنیشنل بین الاقوامی حیثیت الحمدللہ رب العالمین. او سورۃ الفاتحه دیتا دیباجه د قران کریم ویل کیږي، دیباجه ویل کیږي مختا، او د مخنه د یو شی معرفت او پیژنګلو کیږي. یعنی کټول قران په مختصر او نچوړ او د خلاصي او د کوچ او د مغز په شکل باندې اگر ځان پویا کې نو سورۃ الفاتحه باندې ځان پویا کا. بس سوچ په سورۃ الفاتحه باندې پویا شو نو ټول قران کریم د دې فاتحه تشریح ده. داغي وجه به درسته ویم. خو سورۃ الفاتحه چې اول کې راوړه د دې وجنه په حدیث کې راغلي دي نبی علیه الصلاۃ والسلام وی چې په مانځ کې بیا دا پخپلوي او که پخپل نه وي نو بیا به قاری او د مولوی سم نه په مانځ کې اوري. دا په مانځ کې ویل هغه تیری د واجباتو نه دي. دې کې کمال ور پکې لري زمونږ ټوله ژوندۍ هغه په فاتحه کې راغونډه شوې ده. نو د دې وجنه اول نمبر سورۃ الفاتحه راوړه. پرون تا تما ویلو اشارتن نن واوره تفصیلا د هر سورۃ په ابتدا کې به موږ 15 خبرې پیژنو. دا په ذهن کې دا وخا دا 15 خبرې دا د یاد کله کڅن چې فاتحه یاد کړی دا. اولنې خبره ربط د سورۃ د ما قبل سره، د دې سورۃ د مخ کی سورۃ سره ربط او تړون یو به موږ دا پیژنو. دویم نمبر داوود سورۃ په موږ پیژنو چې په دې سورۃ کې مرکزی خبره دارنګي قیمتي خبره مین پوینٹ خلاصه او نچوړ خبره هغه څه ذکر کړي. دریم خلاصه د سورۃ او تقسیم د سورۃ په اعتبار د مضامین سره چې دا سورۃ سو حصے ده، سو بابونه ده، کم خبر او کم مضمون پکې بیانېږي. دا دریمه خبره شو. څلورمه خبره امتیازات د سورۃ. دا سورۃ په کومه خبره باندې د نورو سوراتونو نه ممتاز ده، جدا ده، چې دې سورۃ کې شته او په نورو کې نشته. او پنځمه خبره مشکلات د سورۃ، چې دې سورۃ کې کم ټکي مشکل دي نو راغي تشریح و سره ترتیب د سورۃ په اعتبار د نزولی او مصحفی باندې داغي په منځ کې چې تړون هغه ټول به منګ ذکر کو په مشکلاتو کې چې وکم چې منګ ته مشکل په آیات کې اگر راځي نو داغي وضاحت وکاو. دا 15 خبرې هغه تصدقه. نو اولنې خبره د مخ کې سره ربط. نو ربط خو نزولی هغه شته خو مصحفی خو نشته. زګه دا اولنې صورت ته د دې نه موږ مخ کې بل صورت نشته چې موږ داغه سره د دې ربط وو او د دې تړون وسره چې هغه موږ کو. نو د ربط په ځای باندې بزس کوم فضائل یو سویم تا یو. دویمه خبره داود سورۃ چې الحمدلله دا خبره ده د دې خبره وضاحت کوي چې خپل مولا او پی جنان، خپل رب او پی جنان، خپل تربیت کون کې او پی جنان، د چا د اډر دلان دستا زندگی را آغا اډر والا او پی جنا. الحمدلله دای داودا. خلاصه د سورۃ او نچول د سورۃ په داوا باندې سلور دلائل ذکر کړي. مالکی یوم الدین پوری سلور دلائل د مالکی یوم الدین پوری اور سرا خلاصه او نچول د سورۃ ذکر کړي. دویمه خبره خلاصه او نچول د سورۃ ذکر کړي ایاک نعبد و ایاک نستعین سرا. او په دغه موضوع او په دغه دعوه باندې د دې مسلې د معرفت او پیژنګلو د پاره د قانون تذکرہ کوي، د نصاب تعلیم تذکرہ کوي
چې ګوره په دې باندې د کلکوالی دعا وکا نو اهدنا الصراط المستقیم سره او ور سره د دریو ډلو تذکرہ کوي چې د یو خبره او د یو ملګرتیا او د یو سره به تعلق جوړي چې هغه انعمت علیهم دی او د دوو نو بایکاټ کې چې یو مغضوب علیهم دی او دویم ضالین دی. دا د صورت خلاصه شو. دای تقسیم شو چې اول داوا کړي پاغي سلور دلایل، بیا د دغه خلاصو نه چول او د قانون تذکرہ وکي او اقوا د درې وډلو تذکرہ کوي چې یو سره به ملګرتیا کې او د دوو نه بایکاټ. امتیازات نو دا ټول صورت ممتاز دی. دې صورت په قران کې بل نشته، بل دا چې صورت چې هغه نشته چې وسروسته فضایلو کې تا ته خیم. پنځمه خبره مشکلات هغه ته کوزيګو. خو اول خبره فضایل د دې واوره حدیث کې راځي د سعید بن معلا رضی الله تعالی عنہ روایت ته. لخر لاول یو خبره وره ترتیب نزولی چې راغی سره ضربت وېما چې د دې ربط لک په طریقه باندې ته پوه شي. ګوره قرآنی کریم الله جل شانه دنیا تراله غلو نو اولی مساله راولې غلا چې اې د ټولي دنیا انسانانو ستاسو د کامیابی خبره دادا او ستاسو د نجات خبره دارا چې تاسو د قران تعلیم حاصل کړئ. اقرا بسم ربک الذی خلق. نو ورپسې دویم نمبر د دغه تعلیم د ذکاولو د پاره د ځان سره محفوظ کولو د پاره الله جل شانه بل وحی راولې غل دویم سورۃ نون والقلم وما یسترون. سورۃ قلم راولې گو چې د قلم په ذریعہ باندې د خپل نصاب او تعلیم چې اغاز دکا او دا ټول دنیا ته ورسوا. نو ورپسې درې مویراله چې دا ګوره د ناس ته خبره نه ده چې زده کړو بس بکینا نا یا ایها المزمل. د دې لپاره پاسې دل غواړي، د دې لپاره په کمبل کې او دارنګي په بستر کې ځان راغونډول او ځان چې بچ ساتل دا کمال نره. نو سلورم نمبر وهرالم چې ګوره خیال کوم دا پروګرام چې ځان لدې زدکو او دې لپاسې دي نو دا خلکو ته چې څکا خصپا وایا او د خپل ځان هم خیال ساته. یا ایها المدثر قم فانذر. اوس ټولي دنیا ته دا بیان وکم. نو پنځم نمبر وهراله چې ګوره دا خپل خبره چاته په مختصر انداز باندې په مختصره طریقه باندې پیش کول غواړي نو سورۃ الفاتحه وتوایا الحمدلله رب العالمین. چې ګوره زما دراتلو مقصد دا دی په یو مخ کې د خپل مقصد غون بیان کا ځکه د خوخيار سړی کاردارې چې دا خبره مختصر خو جامع کوي وګدي خبره چې کوي اشکړتي هغه مزنه کې په سړی واره چې څه کې بوج راولي. نو دا ورته د ترتیب نزولی سره چې ربط هوا مصحفي غنش کا. نو فضیلتونو کې راځي د سعید بن معلا رضی الله تعالی عنہ روایت ته دا وی چې قال لابي بن كعب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابی بن کعب تویل الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن. آیا ز تعالی تعلیم نظر کوما د یو غټ سورۃ په قران کریم کې ان تخرج من المسجد مخکره دینه چې ته د جمعات نوزی. سعید بن معلا وی نبی علیہ السلام ابی بن کعب تویل چې زبتا ته یو لوی صورت قیم په قران کې مخکې د دینه چې موږ بلا د جمعات نه نیوتی. دا صحابي وي چې کله موږ وته وي ما ورته ویل چې د الله پیغمبران هغه صورت ختمه تراونه خو دو وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام ما ته ویل چې ته په مانځ کې څه وای ما ورته ویل چې الحمدلله رب العالمین. ول ما ته ویل چې دا قدې کنه دا دې کنه د دې په شان غټ صورت چې هغه په قران کریم کې بل نشته. وای د شیطان په یو څو زینو کې جوړلیو په یو څو زینو کې
افسوس او ارمان کړو. دویم حدیث کې راځي او پاغي کې یو ځای هغه کم دی، هغه سورۃ الفاتحه په نزول په ورځ باندې او په ټیم باندې د جړل چې دا غداس یو پروګرام او داس یو نظام دی او تور کړی شو چې دا غو بس د دی واغه غونډه کامیابی خو بده کې منحصر کړنو. بس پدې کې چې اگر غونډه کړنو. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي، خیال کوا، عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې الله جل شانه دنیا ته یوصل او سلور کتابونه نازل کړی دي، یوصل او سلور کتابونه د دغه ټولو خلاصه الله جل شانه په حوامیمو کې را جمع کړی دا. دغه ټولو خلاصه تورات، انجیل، زبور او قران او دارنګ چې د اصل صحیفه د دې ټولو خلاصه او نچوړ حوامیم دي. ځکه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي لكل شيء لباب ولباب القرآن حوامیم. د هر یو شی لپاره مغزی، د هر یو شی لپاره یو بنیادی او مقصدی زی او د قرآن کریم لباب او نچول چره هغه حوامیم دي. حوامیم ذکری هغه دو وجری. په حوامیمو کې اولنې زمر دی. په زمر کې الله وی پدو الله مخلصین له الدین او ورپسې سورۃ مومن کې وی فاعبد الله مخلصا له الدین. دا چې ترې فدو الله مخلصین له الدین او فاعبد الله مخلصا له الدین، یعنی فدو الله د دوانو چې یو خبره ده چې ټول په ټوله باندې الله تعالی مدد شووي او الله ته پر مدد شکی ځان خالص کړي او دغه حوامیمو خلاصه او نچول چې هغه سورۃ الفاتحه ده او د سورۃ الفاتحه نچول او خلاصه چې ایاک نعبد و ایاک نستعین ده او د ایاک نعبد و ایاک نستعین نچول بسم الله ده او د بسم الله نچول چې هغه صرف او صرف بادا. په بسم الله کې چې کم بادا الباء للاستعانه. د دې وجنا علما کرام ذکر کوي العلم نکته کسره الجاهلون. علم خو یو ټکیو یو با وې با الباء للاستعانه. دا با مطلب سره د هر څه تعلق کټ صرف او صرف الله تزان ور پیوس کا او د الله دربار تزان اور سوام دکې ته چیرې ویلې کیږي علم ویلې کیږي. نو با چیرې څوا هغه د استعانت وا. نو دلته تعالی راوړو چې غون قران کریم خلاصه او نچوړ هغه سورۃ الفاتحه را دارته زوس لک په مختصر انداز باندې ویم. په مختصر ان شاء الله چې کله یو سړی خیال کوا، کله چې یو انسان د الله جل شانه په طرف باندې الله ته د نږدېکت اراده وکي، نو زمنګ او تاسو ازلی دشمن هغه شیطان دی. نو منګ لرا داغه نه پناه غختل د الله سره دا په منګ لازم دی. نو د قران کریم په اول کې اعوذ بالله ویل ضروری دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. نو دویم زمنګا اصل چې دوست هغه صرف او صرف الله ری. د خیر خزانی چې دی هغه صرف او صرف د الله سره دی. نو موږ له الله ته ورنږدې کېدل او الله سره ځان پیوس کول دا موږ له ضروری دی. نو پاول کې بسم الله ویل ضروری دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د شیطان نه چې دا زمونږ دشمن دی دا غنه بایکاټ او الله سره دوستانه او تعلق جوړول داغه سره ځان پیوس کول. نو پاول کې اعوذ بالله دې سره فرار او تیغ تراله د شیطان نه. نو بالله او بسم الله الرحمن الرحیم سره قرار د الله سره جلتري نږدې کاتراله. ځکه شیطان منګه کامیابی ته نه پریدي. شیطان زمنګ د گمراه کولو کوشش کوي. نو قران کریم د خیر خزانه ده او شیطان د خیر دشمن دی. نو هغه تاجی ته نه پریدي. دا په مختلفو طریقو باندې تا بندي. شیطان کوشش کوي. نو د دې وجنه تا ته ویل پاول کې اعوذ بالله وایا
او پاول کې درته ویل چې بسم الله وایا د شیطان د بایکاټو کا او د خپل رب سره تعلق برابر کا د شیطان د بندولو د پارزت راواړه و د سورۃ اعراف 17 نمبر آیات سورۃ اعراف تقریبا اتمه سپاره ده اتمه او آیات نمبر دی آغا اولسم شیطان منګ څنګه د قران نه بندي تل وکی روا نو بیا برته پته ولګي اولسم نمبر آیات ته شیطان سو قال بما اغويتني اول شیطان په بما اغويتني په سبب دا غي چې تا گمراه کومالرام اغويتني یومانا دا اهلكتني هلاكت کومالرام یا دوی ممانا دا القیت الغاویت فی القلب استاد ما پزړه کې چره چره آغا پریشانی گزار کلام حیرانتیا جلاله پیدا کلا نو قال ویل په بما اغويتني لاقودن لهم صراطك المستقيم مشپړسم نمبر آیت شروع کړی دی ښا قال ویل شیطان په بما اغويتني په سبب داغي چې تا حیران او پریشان کومالرا په سبب داغي چې گمراه دي کومالرا لاقودن لهم خام غضب کینم دیوتا یعنی دی ادم تا د دی ادم نه چې څوک پیدا دي صراطک المستقیم پلا رستا برابر کی نو سچل بکوما پاغلار برابر قرآن دے اغلار برابر استا عبادت تے اغلار برابر استا د پیغمبر طریقه را اغلار برابر استا د طرف نه را لګلې شوی اسلام او دارنګي دین دے دی تبه زن پریدما نو سچل وکم ثم لآتینهم بیا براتلکم دیوتا من بین ایدیهم مخ کی طرف د دیونا ومن خلفهم او د شا طرف د دیونا وعن ایمانهم او د رست طرف د دیونا وعن شمائلهم او د چپ طرف د دینا ولا تجدو اکثرهم شاکرین او تب بیا نمومی او تب پیدا نکی زید د دین موحدین شاکرین اے موحدین خازن دامانا کئی نو ګوره شیطان څلور حربي استعمال کړي لاول د مخ نه رااله تا ته وی ګوره کور کلو خدا سے پاتې شو شیخ القرآن قائد محترم شیخ القرآن والحدیث محمد طیب طاهری زید مجروح اغا آیات داسې وی کله چې ته پنځ پیر تر روان شي او یاره جی شعبان دی یا پر رمضان کې سلیم خان ته روان شي چې مفتی مجتبی صاحب در شروع کړي او زه هغه درس لزما نو پلار کې بد د شیطان پزړه کې وسوسه واچي چې مرستا سره دومره پیسې سي تري ته چې رواني الته غډېره سخت رام الته غچره خوراک نه میلاویږي موسم ډیر زیات یخ دی نو اول نمبر مخه تراشی تا تور کور خبر را مخه تکی او تا بچره سکی هغه داغه درس نه بندي خو چې تلاړ شي بیا درس لا نو هغه بر تر بل طرف نه نشان رنګو کی چې ګوره کور کې سامان او سیستم ډیر خراب شوی دی کار خراب شوی ری د وړو د اخکلو څوک نشته ری دارنګي د لوخو د سنبالولو څوک نشته ری او تا په درس پسې منډه کړې ده نو د شا طرف نه ور پسې رینګ وشي د شا طرف نه ور پسې غږ وشي چې ګوره دا ټیم نه ری دا روزګارو خلکو کار دی تراشه د خپل کور کار کوام نو چې په دی باندې مونږ شي نو وای خېسه تبراشي ستا چې کم جب دی دا بدر نه وای ستا سره چې کمی پیسې دي دا به در نه په څه طریقه خرابي کی چې ستا سره هغه خرچه ختم شي نو ته به قرآن د درس نه منع شي نو قدام نه نو چپ طرف ته زړه دی په زړه کې به نورې وسوسې شروع کی چې ګوره په دې ټیم کې خو خلک چې پیتاوي تکینی دا غارمڅوم نه سور کوي په دې ټیم کې خو زما ملګري به وو هغې به بارې ته چکر ولګاو پارک ته بلاړو غرته وی چکر ولګاو او زه اوس راغلی یم مړه دلته ناست یم په دې کوټګۍ کې مې ځان را بابند کړی دی او په دې کوټګۍ کې ناست یم نو دا د شیطان حربیري دا طریقې ما خو لږه مختصر وویله ځکه چې لکه ختمول هم غواړي که نه مونږ خو شروع وکړه خو لکه ختمول به هم غواړي
نو دا صورت عرب کې ویل چې شیطان د څلور ونه حربې څه کوي هغه ستا خلاف استعمالي نو د شیطان نه پناه وغواړه او د خپل رب سره ځان یو ځای کا نو اعوذ پناه غواړم بالله د الله سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوی نه بسم الله الرحمن الرحیم خاص په نوم د الله خاص په امداد د الله الرحمن چې عام مهربان دی الرحیم او خاص مهربان دی ز شروع کوما د دې قرآنی کریم الحمدلله رب العالمین ګوره قرآنی کریم دا په مختصر انداز باندې منګ او تاسو ته د خپل ژوندۍ هغه قانون هغه منشور هغه د خپل ژوندۍ پروګرام په مختصر طریقه باندې پیش کړي نو ته ورته لغوه کې د مثال ویم او بیا یې پټ کوما ګوره کړه چې یو سړی په یو اداره کې پاتې کیږي یا یو الګ په سکول کې پاتې کیږي یا یو الګ په مدرسه کې پاتې کیږي یا یو الګ په سرکاري محکمه کې پاتې کیږي نو په دې کې ورله 5 شیزونه پیژاندل ضروری دي اول نمبر د دې ادارې مشر چیف او دارنګي چره داغي کم اډر چلون کړي هغه پیژاندل ضروری دي دویم نمبر په دې اداره کې خپل ځان او خپل سکیل پیژاندل ضروری دي چې زه پکې د سمنه سکیل ما او دریم نمبر د دې ادارې قانون ضوابط او اصول پیژاندل هغه ضروری دي چې دې کې کم کم اصول هغه چلیږي څلورم نمبر چې څوک د دغه قوانینو عمل کوي او دغه قوانین په خپل ژوندۍ کې راولي داغو تابعداري کول داغو سره کېناستل داغو سره تعلق جوړول دا ضروری دي او پنځم نمبر څوک چې دغه قانون دغه اصول او دغه ضوابط نه مني دغه سره دشمنی کول او دغه نه بایکاټ کول دا ضروری دي اونې پیژندل سو خبرې شوي یو د ادارې چیف پیژندل دویم په اداره کې د خپل ځان یعنی خپل سکیل پیژندل دریم د دې ادارې قانون پیژندل سلورم چې څوک قانون پالو کوي داغه تابعداري کول پنځم چې څوک د قانون خلاف کوي نو داغه نه څه کول بایکاټ کول راشه منګه په دې دنیا کې اوسېګو دا دنیا د الله یو اداره ده دا د الله د حکومت یو صوبه ده منګ لره په دې کې 15 خبرې پیژاندل پکار دي د ټولو نه اول نمبر د دې دنیا آقا پیژاندل پکار دي د دې دنیا خالق پیژاندل پکار دي د دې دنیا تربیت کونکي پیژاندل پکار دي په دې دنیا باندې مهرباني کونکي پیژاندل پکار دي او دا دنیا چې څوک چلی آغا چلونکي پیژاندل پکار دي دویم نمبر په دې دنیا کې منګ لاره خپل سکیل او خپل مرتبه پیژاندل پکار دي چې منګ پکې رسوم نسکیل والای چې آیا منګ په دې دنیا کې د قانون جوړون کی او کنه د قانون عملی کون کی منګ به دغه رب او دغه ذات قانون منو ک خپل بجوړو نو دا دویمه خبره چې منګ لاره خپل سکیل او خپل مرتبه پیژاندل پکار دي دریم نمبر دغه ذات د سیډنا چې دا دنیاي پیدا کړی را تربیت ورلا کړی ری مهرباني پکړی ری د دې د حکومت واګی داغه سره ور سره دی نو داغه د سیډنا د دې دنیا د چلولو د پارس قانون راغله دی او کنه راغله نو هغه قانون پیژاندل پکار دی او دریم نمبر سلورم نمبر چې څوک هغه قانون پالو کوي څوک هغه قانون زکوي څوک هغه قانون عملی کوي هغه سره تعلق جوړول پکار دي او چې څوک هغه قانون نه مني پنځم ته داغه نه بایکاټ او داغه سره دشمنی کول پکار دي نو دا کم دي راشه اول کې داول نوالا تر دریم نمبر آیات پوری منته دا خبره کوي چې تخپل آقا او پی جنا تخپل مولا او پی جنا تخپل رب او پی جنا
الله او پیجنا دا ټول کائنات چې د دې چلون کې هغه دی د دې باندې مهرباني کون کې هغه دا هغه د تربيت دلان دی دا او دا هغه پیدا کړی دا نو اول نمبر پتا باندې علم فرض دی د الله د معرفت د الله د پیژنګلو د الله د تعارف نو اول نمبر تا تپدری آیاتونو کې الله خي چې الله او پیجنا نو ورپسې څلورم آیات کې من ته زمنګ ځان خي چې ګوره من غلامانی من عجزانی من ډیر کمزوري من بل الله په در کې د الله حکم ته سر ټیټی کو من با هغه عملی کو خو ګوره دا د هغه د امداد دا هغه د کومک او دا هغه د هغه استعانت او امداد چې زمون سره شامل حال شوه نه نو دا منګ نشو کوله نو ایاک نستعين کی زمنګ عجزي او خدلا نور پسې د دې ټولي دنیا د سمولو د پاره د دې ټولي دنیا د برابرولو د پاره د دې حکومت یعنی د دنیا د چلولو د پاره الله دیر سپاری کلام قرآن کریم قانون را لګلې ده نو اهدنا الصراط المستقیم هغه قانون د کوله هغه عملی کوله هغه ناپس کوله هغه ټول دنیا تر سوله دا دغه سړی دا د اوخيار سړی کار دی وز دا الله قانون دی قرآن کریم دا په دنیا کې عملی کول غواړي نو ورپسې څلورمه خبره چې څوک دا قانون مني او څوک زده کوي هغه زمونږ ورور دی من بداغه سره ملګرتیا کو من بداغه مرسته کو من بداغه تایید کو نو صراط الذین انعمت علیهم دا غسلورم منعم علیهم ذکر کلو چې د دې خلکو تابعداري پکار ده نو ورپسې د دوو خلکو تذکرہ کوي چې د دغه خلکو نه بایکاټ پکار دی ولی دیو د الله قانون نزد کوي نه عملی کوي او نه ناپس کوي نو دا یو هغه دي چې سره د علم گمراه دي او یو هغه دي چې هغه بی علم گمراه دي نو غیر المغضوب علیهم دا يهود شو چې سره د علم گمراه دي ولا الضالین دا نصارا شو چې بی علم گمراه دي نو د دې خلکو نه بایکاټو کې اول نمبر تا ته وي چې خپل مولا او پیجنا الحمدلله ټول مناسب صفاتونه د کمال الله لردي ولی هغه زمنګ استاسو پیدا کون کړي هغه الله دې هغه زما استا رب العالمین تربیت کون کړي زما استا تربیت کوي الرحمن عام مهرباني داغه د سیندري الرحیمی خاص مهرباني داغه د سیندري مالک یوم الدین ایواز بادشاہ ایواز واقدار د ورځې د قیامت هغه دی نو د الله معرفت حاصل کا دنیاوی تعلیمونو پسې ځان من خلاوا مولانا رومی وای در سر په سر پکړ دی عمرې عزیز را درنه هو ما هو گشتي نشناختی خدای را وای ګور ډېر نحوی دی ویلي ډېر سرب دی ویل ډېر انګلیش دی وا ډېر فزکس کیمستري او بایولوژي د زده کړه ډېر ټیویشن دی وکړي ډېر لینګویج دی وکړو په انګلیش کې مهارت حاصل کو دارنګي انجینری دی وکړه مصری توپ دی وکړو دارنګي پزستر مصری شوي دارنګي ترکان شوي قسمه قسم چې هنرونه د زده کړه کومړه ګوره الله دیونه پیجاندو دغه ګوره ستا په کار باندې ناراضي دا صرف او صرف د دسترګو د کولاو چې ترسو پورې پتا کې داروهي پکار بدی راشي ته جزوی او دارنګي وقتی طریقه باندې خوستا سره چې همیشه پاتې کیږي او ستا همیشه کامیابی او نجات په مرتب کیږي هغه خپل مولا او پیجنا خپل رب او پیجنا خپل آقا او پیجنا نور پسې خپل ځانم او پیجنا ته ګوره دا سینې چې تبا قانون جوړه من دنیا کې قانون جوړولو لنی راغلی من قانون ناپس کولو لراغلی وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً اے انسانا اے نارینا
اے زنانا اے مسلمانانو اے انسانانو تاسو دنیا ته ګوره الله د دې لپاره را لېږلی استئ چې تاسو د الله د سیډ نه د دې ټولې دنیا باچاهان استئ تاسو به د الله قانون په دې کې عملي کوئ نه تری ته ضرورت شته نه پکې لاړمې کالی ته ضرورت شته نه پکې ډیموکراسي ته ضرورت شته نه پکې جمهوریت ته ضرورت شته نه پکې تیوکراسي ته ضرورت شته نه پکې سوشلیزم ته ضرورت شته نه پکې کمیونیزم ته ضرورت شته نه پکې ملائزم ته ضرورت شته نه پکې چیرې هغه کیپټالیزم ته ضرورت شته دا ټول ازمونه چې دا غوړې تاسو راایستري دي او دا تاسو د ځان نه جوړ کړی دي تاسو صرف او صرف د یو الله بندگان استئ تاسو به د الله قانون په خپل ځان عملی کوئ او الله تبع عجزي کوئ ورپسې دریم الله چې د دې کائنات د سمولو د پاره کم قانون را لېګلې هغه قرآنی کریم دی دا قرآنی کریم الفاظ دکا الفاظی زکا کرته نه معلومه نن چانس میلاو شوخه دا تا باندې د الله رسول نه مهرباني وشوه کمی ته چل پاس چاته ندی یاد زنانو کې الکانو کې نو د قران الفاظ د کول دا د قران اولنې لازم خبره ده دویم الفاظ چې چاته یاد دی په معنا او مقصد باندې ځان پویا کا کپدی باندې پویا نو دریم نمبر دیتا عملی بډی راووا او اوس په عمل کول غواړي خپل واده به اسلامي کول غواړي خپل غم به اسلامي کول غواړي خپل بازار به اسلامي کول غواړي خپل کور به اسلامي کول غواړي خپل ماشومان ته به اسلامي جامې ورا غوستل غواړي دا نه چې پن شټونه و تور واغوندا دا نه چې نری لپټي ور پسر کا نه نری لپټه د ماشوم د پاره استعمال ول هم ناجایز دي پین شټ د مسلمان د بچی لپاره استعمال ول هم ناجایز دي د دې وجنه بچو ته دا شینه ما غوندا اوس ته د الله کتاب عملی کا او په دې باندې احساس کا نو ورپسې څلورم د دې درس شروع کا کور کې شروع کا یو کس ته شروع کا دوه ته شروع کا په دیره کې شروع کا په اجره کې شروع کا په سکول کې شروع کا په بازار کې شروع کا مدرسه کې شروع کا جماعت کې شروع کا نو پنځم نمبر د دې د قانون کولو د دې د ناپیس کولو سوچ او فکر شروع کا نو ورپسې اخوا دا بر سره یا څوک مني او یا به نه مني ځنه به وي دا وزګار دی چټې نه وشي خلکو یې چې موږ به چټې تیرو ګداو چې زبا کې لا درس کوم دا به کې لا وي وزګار راغلی دی نو ځنه بر په خبرې کوي چې دا وزګار دی او ځنه بر په خبرې کوي چې یاره جی دې قران ته څه ضرورت دی دا د بلیک کوډ خبرې دي په خواني پر سودا د تیر شوی داور داغه زماني خبرې دي اوس نوې تعلیم او نوې اډوانس خلک راغلي دي اوس نوې خبرې کول پکار دي نو څوک به رسمني نو صراط الذين انعمت عليهم د دې خلکو تابعداري پکار ده چې څوک د سره دا قانون مني او غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا دوه خلک سره نه مني یو تعلیم افتا چې هغه تعلیم په داسې طریقه حاصل کړي چې هغه ټول عمر انګلیش میث کیمستري او بایولوژي ډزولي او هغه قرآن نه خبر نو سره د پوی یو د علم نه به هغه سره نه مني ولا الضالین او ځنه بنا خبره ناپوه انسانانی چې هغه به د سره نه تعلیم کړي نه د سره نه به علم د کړي نه نو دا یو يهود چوبل نسوارا دا ماته تا په مختصر د مثال په توګه د سورۃ الفاتحه لګ شانچره څو کو نه چور ذکر کو اراشه اوس د تببل انداز باندې ویم رئیس المفسرین ابن عباس رضی الله تعالی عنہ وی ټول قرآنی کریم چې هغه په سورۃ الفاتحه کې راغون شوی دی څنګه راغون شوی دی دا د رئیس المفسرین ابن عباس تشریح ده او دا زمونږ استادان څه کوي هغه ذکر کوي قائد محترم مفتی مجتبی عامر سے دارنګ نور چې زموږ سم شيوخ تی وسا شیخ هغه خلا په دویم اندازه مو یغم درته ویم خو پنځپیر شیخ صاحب چیرې داغه طرز طریقه لاره چې غون قرآنی کریم الله د سورۃ الفاتحه پر اولنی 3 آیاتونو کې راغون کړي لري پر 3 آیاتونو کې ځکه په غون قرآنی کریم کې غټي سلور خبرې دي اصول کې خدای آیات کړی وي خو نن مرته سلور خلک سبق ته واقع او زیاته تکومه ته ما چې ته په پوهې شینو بس ما مقصد دی چې مخاطب پوه شي د څه پیدا میلاو شي
راشه غوږ کېږده. قرآن کریم چې د دې غټې مسلې هغه څلور دي. غټې مسلې پنځه دي او اسی د قرآن هغه څلور دي او دا ټولې ته مالک یوم الدین پورې ذکر شوي دي. ګوره قرآن په اعتبار د فهم باندې څلور حصې دي. اوله فاتحه، اوله حصہ د سورۃ الفاتحه الحمد نواله تر سورۃ مائده تر ختمه پوری دا اولنۍ حصہ ده لغوږ ده. دویمه د سورۃ انعام نه شروع شوې ده د سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه پوری دویمه حصہ ده. دریم د سورۃ کهف ته ابتدا نواله تر سورۃ احزاب تر ختمه پوری دریمه حصہ ده. څلورمه د سورۃ فاطر نواله تر سورۃ سبا نواله تر هغه سورۃ چې الناس پوری دا څلورمه حصہ ده. فاطر او سبا نه چې دا څلورمه حصہ شروع کیږي تر الناس پوری. یاد دکلی څومره حصې شوي؟ اولنۍ فاتحه نه تر مائده تر ختمه. دویم د سورۃ انعام نه تر بنی اسرائیل تر ختمه. دریم د سورۃ کهف نه د سورۃ احزاب تر ختمه او د سورۃ فاطر نه او سبا نه تر والناس پوری او هر یو حصہ په الحمد شروع شوی ده. فاتحه په الحمدلله رب العالمین باندې ده. سورۃ انعام الحمدلله باندې ده. وی ګوره خیر ده به ګوره سورۃ کهف الحمدلله الذي انزل على عبده الكتاب باندې او سبا او فاطر دوانه په الحمد دي. نو الته دوه مسلې دي په بقایاو کې یو الحمد ده نو یو مسله ده. کومه مسلې دي بګي عربی کې؟ اولنۍ کې دا خالق لكل شيء هو الله، پدویمه کې دا المربي لكل شيء هو الله، پدریمه کې دا المبارک في كل شيء هو الله، پسلورمه کې دا قیامت را روان دي انتظار کوا او الته ګوره زور نه چلیږي. دوه مسلې شوي. قیامت را روان دي تیارې ورلا کوا. دویم الته ګوره زور نه چلیږي الته بستا عقیده او عمل چلیږي. پښتو کې وته اوس وکړه پدې اولنی د سورۃ فاتحه نواله تر مائده پورې وای د دې ټول کائنات پیدا کونکي صرف او صرف یو الله دی. دا ټول ارث الله پیدا کړی دي، دا بل چا نه دي پیدا کړی. د سورۃ انعام نوې تر سورۃ بنی اسرائیل تر ختمه پوری د دې ټول کائنات کزما کړو کا اسمان دی او کده دې په مېز کې کوم سری د دې تربیت کون کې صرف او صرف الله ری. تربیت څوک کوي؟ الله. دریم نمبر د سورۃ کهف نواله تر سورۃ احزاب تر ختمه پوری المبارک فی کل شیء هو الله، په هر یو شي کې برکت اچون کې صرف او صرف الله ری. برکتونو ورکولو والا ذات الله ری، بل څوک نه. او څلورم نمبر قیامت را روان دی تیارې ولا کول غواړي. یوازې د دنیا ډیګری نه دی، یوازې د کور کارونه نه دي، یوازې چې خپلوان نه دي. آخرت تم پکې لګه توجه کوا. یو 2-3 غنټې پکې آخرت لم د ورځې تیارې کوا. او الته ګوره زور نه چلیږي، الته نه د بابا چلیږي او نه د ابي، الته نه حکومت چلیږي او نه پیسہ، الته نه ډیګری چلیږي او الته نه شهرت، الته کې چلیږي ستا عقیده او عمل. فاطمه رضی الله تعالی عنها د نبی رسول الله خوګه لور ده. نبی رسول الله والسلام ورته وی لوري ځان له تیارې کوا په قیامت کې ګورې ځنه شپ خلاصولې. چې نبی رسول الله خپل لور نشي خلاصولې نو بل لا څوک دې چې هغه څوک خلاص بل لا څوک دې چا بخلاص کی. دا وګوره څلور خبرې شوې. دا راشه پر اولنی ټکی کې الحمدلله د ټول کائنات پیدا کون کې الله لره دی، هغه د حمدونو د صفاتونو لایق دی. اولنې استشوا. دویم رب العالمین د ټول کائنات تربیت کون کې صرف او صرف الله ری. دریم الرحمن الرحیم اوی مهربانی او خاص مهربانی د الله سره دی، نه د بل چا سره. برکتونو اچولو والا ذات ام مهربان دی او خاص مهربانه. سلورم د قیامت باچاحت حکومت
مملکت دا الله سره دی الته بل چا نه چلیږي مالک یوم الدین بس خبره حل دا غون قران شو څلور خبري غون قران شو یو خالق دیم رب دریم مبارک څلورم قیامت را روان دی او التزور نه چلیږي دا د عقیدې د شوړو کې شند وړو ته موږ اشعارو کې وو ماشومان نو موږ یو ته داسې وې اشعارو کې یاد کا قرآن په اعتبار د فهمدي سلور حصے چې هر ایوای صحیح په الحمد شي گویا اولا فاتحه نتر انعام پوری رسی خالق لكل شيء هو الله کړي بیان حصہ ثانیه دا د انعام نه کهف پوری الله دې مربي پار یو شکی شنادان کهف نا سبا پوری حصہ ثالثه دا الله دې مبارک پار یو شکی قدردان سبا نتر اخیرا پوری کړي دوما سلی سبا او پاتر زکه الحمد دې گویان اثبات کړي د قیامت نفي داغه شفاعت په زور باندې خلاصول شو د الله نه مجرمان بس نور وګس دا مرته په شیر کې ویلا وېسا شیخ وي وای کله کې نورم اسانه نغون قران درې خبرې دي دا هم د شیخ څخه پته راستته هوا چې قران څلور خبرې دي دا مې حرم شریف کې جره ناسومه نو الته چې یو دغه والا سودانیو یو طایفه او یو دو مصرینو چې ما دا خلاصه څنګه ویلا او یو په موبایل نه نخکاول به وایا ولدا خپل کړی ته وړو الله خپل کړی ته وړو چې دا چې په اسانه طریقه باندې قران کریم چې هغه یو کس راغلی او هغه به ما ورته مال دا زما کمال نه دی مال دا زما استادانو کمال دی دا به موږ درته خو دي دا موږ په دې په ټیم استلره دو درې روزې په بلپیر کې تیری کړی دي خو لکه دا ارسل تدل تراوړي دي دا اوس د الله مهرباني ده په موږ باندې چې موږ دلته خلکو ته وو دا د الله په ځل زموږ کې سم نشته کمال نشته موږ کې کمال زموږ د شيوخ دی ویسا چې خوې وای غون قران کا یادې په مختصر طریقه باندې نو غون قران کې درې خبرې دي اولنې خبره شرک مکوا دویم ظلم مکوا دریم احسان کوا بس دا غون قران دی سورۃ بنی اسرائیل 34 کې بدل راشي په یو آیات دو آیاتونو کې دا ذکر کړی شرک مکوا ظلم مکوا احسان کوا بس دا غون قران دی نو شاپور شیخ وای مړه دلته ته په پینځو خبرو کې وکم څوکي پینځو خبرو کې په پینځو خبرو کې غوړ قران کریم هغه را جمع کړي اول لوی عالم الله ر د الله علم په هر شی باندې دی دویم مخلوق لوی علم والا نه دي دا عجزان دي د جیو دومره علم نشته دریم لوی قدرت والا الله دی دا لوی قدرتونو والا دا ارث هغه ودرولې دي رسولورم مخلوق لوی قدرت والا نه لري نو پینځمه خبره چې مخلوق نه لوی علم والا دی او نه لوی قدرت والا دي او الله هم لوی علم والا دی او لوی قدرت والا دی نو بس داغه نه غواړه او هغه عبادت او جزي کوا دقه قران دی نو داغه نه غواړي او داغه لسه کې عبادت کې بس دغه تجلیس ویل کېږي حاجتونو کې را مدد چې بس هغه توونو بس دا خبره چې څه شو هغه ساته حل شو حدیث قدسی کې راځي حدیث قدسی کې د دې تقسیم چې شوی دی هغه د تویم خوشاولی الله رحمه الله شاولی الله هغه وی په قران کریم کې بس 15 خبره غټه ور پکې دي 15 خبره یو خبره علم الاحکام پکې دي علم الاحکام د عبادت طریقې د الله د راضي کولو طریقې الله ته د نږدېکت خبرې هغه قران کریم کې ورپکې دي دویم علم المخاصمه چې څوک الله نه مني داغه سره دلایل وال داغه سره بحث کول يهود نصارا منافقان هغه الله تمایل کول علم المخاصمه هغه سره دلایل وای دریم نمبر تذکیر باعلی الله د الله تر طرفنا د نعمتونو او د احساناتو تذکری په هغه چا باندې هغه چا چې هغه تابعداري او هغه مني او تذکیر بایام الله چې څوک نه مني هغه عذابونه هغه زورني هغه رټني هغه تخویفات هغه ذکر کوي او پنځم نمبر هغه چې تذکیر بما بعد الموت چې رقم مرګ نرسته یو عالم را روان دي هغه له تیارې کول غواړي ور بیا به التا د مچ منګول مړوي
وګوره ټیم بدنه تیری الته به نه چپ آی هاي ارمان چټي وا او درسو او نو موتناس بیا به ارمانو کې ارمان بجره هغه وکي خو بیا به ورخه وبتوي او وختي وي اور پسې حدیث قدسی ده الله جل شانه فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حسن بصری وای ما چې کله دا حدیث واوریدو نو داغه نه پس چې کله مونږ کوما نو زه په دې خبرو کې سوچ کوما منګه بغیر سوچ نه مونږ یاد نه دي سوچ په بغیر سوچ وخت کې راونن حسن بصری وای زه چې کله مونږ کوما او سورته فاتحه ویم نو زه په دې حدیث کې سوچ کوم چې الله جل شانه فرمایي قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدي سورۃ الفاتحه ما تقسیم کړی را نیمه بندستا دا اے مسلمان الکا اے مسلمان جنئی تا توے متا تا سورۃ الفاتحه نیمه ستا دا او نیمه زما دا ته په لږ سوچ کوا چې کومه زما دا هغه مال کوا چې کومه ستاره هغه به تعالی در کوما کومه ستاره او زه تعالی در هغه څنګه را وای قسمت الصلاۃ بیني و بین عبدي حسن بصری وای الله جل شانه فرمایلی دي کله چې بنده وای الحمدلله رب العالمین دا الله جل شانه وای حمدنی عبدی زما بندا زما تعریف وکړو زما ستاینه وکړه زما لوی او بڑای بیان کړه کله چې بنده وای الرحمن الرحیم الله وی اسنا علی عبدی زما بنده زما ثنا او صفت بیان کو حسن بصری وی چې الحمدلله رب العالمین او ما نغوږ می خو دی چې د الله تر طرف نه زما د دې خبرې یقین راشي چې حمدنی ربي نزبیا الرحمن الرحیم هو او زمون په واساو الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط قف هغه تشو وګړه کوم قسمت صلات دا په طریقه ورغواړي یو آیات وایا چې الله تر طرف نه جواب راشي نه اته چې کان اته وړاخ کول غواړي اې نشته اېره ځان پاریغو غوښن لداسي پراتریاګي لمغ ځان پاریغو الکان چې هوم ورک پاتې دي دا به ګوره کړه کلاس ورک هوم ورک او دا به چې ته ټیویشن پاتې دي دا به دا ورګ لاګي ټیم هغه ډایرکټ ټیویشن لدان روزګاری او لاوس به چې فیسبوک علی پالی پلا راغله او فیسبوک ته ځان روزګار کو ډایرکټ بسترې تا نه هغه چې لک سوچ کوا د چکله وی الرحمن الرحیم الله وی اسنا علی عبدی حسن بصری وی ما غوږی خو دی زما چکله دا یقین پیدا شي چې زما رب پارچ کی ویلو چې زما بنده زما ثنا بیان کړه زبه هو مالک یوم الدین نو الله وی مجدنی عبدی زما بنده زما بزرگی بیان کړه دا الله وی دای څه زمانه دې پوری دا زمانه ایاک نعبد و ایاک نستعين هذا بیني و بین عبدی دا آیات نیم د بنده او نیم زماره بنده مال عبادت کوي بنده مال روزه نیسي بنده مال زکات ور کوي بنده مال تلاوت کوي نو ور سره پکې زو سیمداد کوما نو بنده مال عبادت کوي او زو سیمداد کوم توفیق ولور کوم قران ته کینم شکر نو باسي ویا کرستای دا الله مهرباني و چې مونږ کینو ول قران یعنی زمونږ نه طاقت شته مالدار شته سپین شته چاک شته هغه اسی په بارو ګرځي نشته شته ده کنه خو هغه ته ګرځي هغه سره استعانت د الله نه شامل حال شوی او زما سره حال شو بدلای اوس نو ورپسې اهدنا الصراط المستقيم چې کله وي دا وي انسان نو الله وي هاذا لعبدي ولعبد ما سأل تدین اخوا چې کما سورۃ فاتحه دا زما د بندره او دا به خپل بندل ور کوما نو موږ څه غواړو قران موږ څه غواړو د الله عبادت موږ څه غواړو د نبی علی السلام طریقه موږ څه غواړو اسلام پس الله راي کړو تا ویل دینو اته پای کې چې ته هغه ومن اصدق من الله قیلا الله رسول کرشتنه په وینا کې الله زموږ 100% یقین دې ورکه موږ نه ضرور شي نه غواړو موږ راکا موږ نور څه نه غواړو زه خو ته نه غواړم نو څو غواړي هغه سره کې ور پیوس خو زه دې نور څه نه غواړم بس زه دا غواړم چې مال الله خپل معرفت راکا مال خپل عبادت راکا مال خپل قران راکا مال اسلام راکا مال د نبی علیہ السلام طریقه راکا دار له پزله کې وا چوا او سمې پکې وا غغا
چې سم پکې مضبوط شي چې بیا ته نه رابېږي یوتی نه رابېږي. نو دا حسن بصري دا روایت چې څه کړی دی هغه ذکر کړی دی سزي فضائل خلاصه هغه وچېل شو. اوس دنه ورنوزو دنه الحمدلله رب العالمین ټول مناسب صفاتونه د کمال. اصل کې چې یو انسان د الله نه چې کیږي جدا کیږي دا غیر لپاره دوه طریقې دي. په دوه طریقو باندې دا د الله نه اوړي. یو چې په مخلوق باندې د خدای ګمانو کی یو طریقه سره یو چې په مخلوق باندې د خدای ګمانو کی نبی ته چیرې وکي دا درجه ورکی چې دا کمالات والا دی دا لوی چې صفات والا دی راشه چې سو کما سجده او توکما یا یو نبی په باره کې دا عقیده ولري یا یو فرشتي په باره کې دا عقیده ولري یا پیری په باره کې دا عقیده ولري چې دا په غیب باندې پويږي دا مال پیدا را کولې شي نو هغه ته عبادت وکړي ست مشرک شي. او دویم چې د الله نه دا وړېدلو طریقه دارا چې په یو شي کې یو صفت هغه ذاتی وګڼي. لکه مثال په ګولۍ کې دا صفت وګڼي چې خکول ګولۍ کوي نو ملحد چینو. یا وی چې تند او به ماتي نو ملحد چینو. یا وی چې ولګه ډوډۍ ختمي ملحد چینو. یا وی چې خکول ډاکټر کوي نو دې ته ملحد وای نو نه لکه دوايي من خورو خو خکول والا څوک دی الله. انجکشن من لګو خو خکول والا څوک دی الله. او به من سکو خو تند ماتول والا څوک دی الله. ډوډۍ من خورو قولګه ختمول والا څوک دی الله. او کر بر څوک نه دی دا کې د جوړه کا دا دعا کې دي نه دي دا سره خرابوي چې په یو شي کې صفات خپل ومني. لکه نن سوالکان وای چې ډیګري والما ته تنخواه به والم نو مالدار بشم. دا خبره دی غلطه ده. دا ری غلطه را په ډیګري کې کمال نشته. دا رنګ چې په ډاکټرۍ کې کمال نشته. کمال ورکول والا الله دی. او دویم نمبر په دې اشیاء کې چې راکم صفاتونه موږ تخکاری دا صفاتونه به چا پیدا کړی دا الله پیدا کړی. دا اول نمبر کې چې څه وکړو هغه دا راوړو الحمدلله ټول صفاتونه د کارسازي ټول صفاتونه د کمال هغه صرف او صرف الله لره دي. د دې وجه قرطبي معنی کوي چې الحمدلله ای فی کلام العرب معناه الثناء الکامل. کامل ثنا او کامل صفت لایق څوک دی الله. دویم معنا الف لام د استغراق قرطبي راوړي جميع الاجناس الحمد لله تعالی ټول صفاتونه چې هغه الله لره دي. خو زمون شيوخ معنا کوي کدا معنا ته وکي چې الکا ټول صفاتونه چې هغه الله لره دي د کمال ورته وي نو بیا اعتراض راځي. بیا اعتراض بچی راوړل تګه کېدل دا غو انسانانو چې دي هغه صفاتونه دي دا په الله کې دي. مونږ نه اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله واليك يرجع الامر كله. تفسیر ماجدی وای کارونا حمدنا دارنګي شکرونه باچاهي خیرونه دا ټول ستا سره دي د بل چا سره نه دي. او دغه معنی چې ناغه موږ داسې کو چې الحمدلله ټول د کمال صفاتونه چې کوم د کمال سره تعلق ساتي دا نور موږ نه یادو دا چې موږ سلب کو. الحمدلله ټول صفاتونه د کار سازي ټول صفاتونه د کمال لله الله لره دي رب العالمین چې رب او پالون کې ټول عالم دی تربیت کون کې ټول عالم دی. نو ګورا اول نمبر داوی کې خدا چې الله جل شانه خالق دی. الله زمونږ چې خالق دی الله مونږ پیدا کړی نو واستاغي نه رستپاغي دلایل ذکر کړي لله زکه چې هغه الله دی هغه چې الله دی. نو دویم نمبر دلیل په ذکر کړي رب العالمین چې پالون کې ټول عالم دی تربیت کون کې ټول عالم دی. کمالات الله لره دي زکه چې هغه تربیت کون کې رب چې چاته ویل کیږي نو د رب معنا تربیت کون کې دا مصدر دی د تربیت په معنا باندې راځي. د تربیت یو شی کمال تر سوال په قلاره باندې راغب کې امام اصفهانی تعریف کوي رب چاته وي هو انشاء الشیء حالا فحالا الى حد التمام.
هر یو شی د ابتدا نه انتها او کمال تر رسولو والا ته ویل کیږي رب نو رب الله ری یا بیزاوی معنی کی هي تبلیغ شی الی کماله شیئا فشیئا دارنگی قرطبی وی الرب المصلح والمدبر والجابر والقائم يقال لمن قام باصلاح الشيء واتمامه مړ الرب مدبر مصلح قائم دا هغه ذات ته ویل کیږي چې د یو شی کمال تر رسولو او اتمام ته رسولو کې کار ور کوي او داغي تربیت کوي نو رب څوک دی رب هغه ذات ته چې هر یو شی د خپل شان مطابق او د خپل هيئت مطابق کمال ته ورسي دا څوک دی رب قرآن نبی لک تاسو کو دا هم تاسو کتابونو تفسیرونو چې څه کله حوالی والی راغب وره یو دا خبره ذکر کړی دا چې رب مطلق ذکر شي ردینه مراد الله دی رب چې صرف رب ذکر شي او په اضافت سره ابن کثیر وی استعمالول د غیر د لپاره جایز دي رب البيت د دې کور رب یعنی د دې کور تربیت د دې کور چې مالک دا جایز ده رب الفرس د دې اس مالک رب د دې دا دې طریقه باندې په اضافت سره بیت ته اضافت تو کې پرس ته اضافت تو کې دکان ته اضافت تو کې کور ته اضافت تو کې مری سره جایز دي خو نور رب چاته ویل کېږي الله ته قرآن کریم نے تپوس کو چاله کوم تر تعریف کو قدر اب چرب چاته وي سورۃ اعراف راوړوا 54 نمبر آیات سورۃ اعراف اتم سی پارا دا آیات نمبر چره آغا 54 دے خواہ 54 نمبر آیات سورۃ اعراف 55 کی ذکر کئی در رب تعریف کئی لغوا گو تکی روخا اللہ جل شانہ فرمائی ان ربکم اللہ الذی یا اللہ خیر رب چاہتا ہوئی غوگ کیرا معنی تا غوگ دا بس نور پا کی تفصیل نکوما ان ربکم اللہ الذی یقین رب ستاسو اللہ غزاد تے خلق السماوات چی پیدا کری دی اسمانونا یو والارض ازمکی فی ستت ایامین پا مقدار دشپگو رزو کی پا مقدار دشپگو لمحو کی ثم استوال العرش بیا برابر شویر دخپل شان مطابق پارش بانی یغش اللیل پٹی شپی لرا یغش اللیل پٹی شپا النهارا فورد بانی یطلبه حسیسا چه طلب کئی اغی لرا پا تلوار بانی پا جلتی بانی والشمسا او دارنگی پیدا کرے رے نور لرا والقمرا اسپومی لرا والنجوم او ستور لرا مسخراتین چی تابیری بی امرہی پا حکم داغبانی الا له الخلق والامر خبردار دغه الله پیدا کون کې او خبردار دغه الله نظام چلون کې او اختیار چلون کې نو کائنات پیدا کړم الله ری نو چلیم الله پیدا کړم الله دی نو قانون بم پکې د الله منی نو تبارک الله رب العالمین برکت والا دی چې رب د مخلوقات دی نو د دې آیات نه دا خبره معلومه شو چې زمکه او اسمان هغه پیدا کړی دي ورځ او شپه هغه پیدا کړی دا نور او سپومۍ او ستوري هغه پیدا کړی دي پیدا کول هغه کوي او تربیت داغله نو د دقه الله برکتون والا دی او دقه الله هغه تربیت کون کړي دا او پیجنا اسنه چې سبب بل چاته رب وې خپل رب دې چې هغه او پیجنا مړه کپدی دې زړه او دماغ وبنيس کړي سورۃ یونس راواړه آیات نمبر 3 آیات نمبر 3 الته در رب یو تعریف کړي چې رب چاته ویل کیږي په 3 نمبر آیات کې ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع اق مضمون دی یقین رب تاسو الله هغه ذات ته چې پیدا کړی دی اسمانونه او زمکه په شپه ګورځو کې
ثم استوى بیا برابر شوی ری علی العرش په عرش باندې یدبر الامر تدبیر کوي کارونو ما من شفیع نشته څوک سفارش کوونکې الا من بعد اذن مگر پس د اجازه دا غیرم ذالکم الله ربکم دغه صفاتونو والا رب تاسو ری فعبدوه د عبادت وکي افلا تذکرون آیات تاسو نصیحت نه قبلوي تاسو نصیحت نه لئی راشه واورا د موسی د خلینا د پیراون په دربار کې د رب تعریف دا غوړ دا وردو قراواړه وا شپاړسمه سپارا سورتی شورا دارنګ راواړه وا سورت طه شپاړسمه سپارا آیات نمبر 50 آیات نمبر چره آغا 50 په سورت مریم پسې سورت طه را آیات نمبر 50 دی آگی کی موسی علیہ السلام دا الله په دربار کې د رب تعریف کړي پیراون تا چاته کړي پیراون تا 50 نمبر آیات کې سوئی پیراون ډیر پالی پلا مبانه تیر شوی ری دا لوی ظالم مو قال دی پیراون څه ویل قال ویل ربنا الذي دا موسی علیہ السلام د پیراون په جواب کې ویلو قال ویل پیراون فمن ربکما یا موسی سوک دے رب تاسو اے موسی ستا رب سوک دے تما تدا رب اخوا مخی گورا توجہ ساتا سوئی قال ویل موسی علیہ السلام ربنا الذي رب زما اعزاد تے اعطا كل شيء خلقه چې ورکړی ری هر یو شی ته پیدایش تاغو ثم هدا او بیا یو تلار خودلې دام الله اول پیدا کو او بیا ورته هدایت او د زندګۍ د تیرولو طریقه او خودلام زما د رب کمال له ماشوم چې پیدا شي نو د شودو زه ورته معلومي واګړه بيځه چې بچي پیدا شي نو هغه ته د شودو او د خوراک زه معلومي دا کارغه نه کارغه دا چې کله وي د انډې نه د دې بچي راوځي د تک سپین بس هغه چې څنګه ویني دا چې تو ګوري او یار ته خو زمانه نه کولی زه تک توري ما تک سپینی ته دا څنګه بچي ایستوالوزی او الله جل شانه پر ځنګل کې یو مرغۍ په دې باندې مسلط کی اغه له چنجي راوړي اغه له ملخان راوړي اغه له خوراک راوړي چې کله په توري باندې به تراوخیږي اسپینی گزار کی نو کارغه ولا به تراولي نو بیا چې راتو کی تربیت شروع کوي او اوس زما بچي اوس زما سي بچي الله وی ز اغذات ما موسی عليه السلام وی زما رب اغذات ته چاولي پیدا کی ثم هدا بیا ورته لار وخی نو پیراون بیا ویلو قال ویلو پما بال القرون الاولى پس حال دې داغه پیړو او داغه قومونو مخکینو قال ویل علمها عند ربي في كتاب لا يذل ربي ولا ينسى دای په طریقه باندې پیراون موسی په طریقه باندې اړي موسی د رب نه بغیر بل ټکی نه وي ته ګوره قال ویل موسی علمها علم داغین در ربی زما در رب سره دی فی کتاب په لوح محفوظ کې لا یذل نقطا کیږي رب زما ولا ينسى او نتهیر کیږي نو پیرو خا الذي اغذا جعل لكم الارض چې ګرځولې ده تاسو لپاره ځمکه مهدن د چل مهدن اغزانګو وسلک یا پرش وسلک لكم او چلولی دي تاسو لپاره پیه پاغي کې سبل اللاری وانزل راوري من السماء لبرنا ما انوبو پاخرج نراوباتی به بر سرا ازواجن جوړي من نبات شتى داغ شینکو مختلفونه داغ شینکو چې هغه مختلفونه نو دعوت موسی علیہ السلام ویل زما رب او پیجانا خو پیراون به پالی پلامونی پیجاندو سیکاو نه پیجاندو ادارنګ جنته خو ما ته خو دیو پیجاندو نو چې زما رب کم ذات ته اے کله وضاحت نور غواړي ابراهيم عليه السلام د خلینو به وورو سورته شعراء راوړوا شعراء نلسمه سپارا آیات نمبر 78 69 خا 78 کې جره ګورا موسی فرعون چره دارنګي نمرود چره او ابراهيم عليه السلام نمرود چره داغه په دربار کې ابراهيم عليه السلام درب یو تعریف کړي 78 نمبر آیات کې
لاول وی 77 ته ګورا فانه عدو لي الا رب العالمین پس یقینا دی دشمنان دي زما مگر رب د مخلوقات نه زما دشمن چره دا زما بابا ره زما دشمن چره دا نمرود دی دا ظالمان چری هغه زما بچاهان دي هغه زما چری بچاهان دي هغه زما دشمنان دي او زما رب چره هغه زما دوست دی الا رب العالمین لیکن رب د مخلوقات ولکه دا رب څوک دی موږ ته لګه تشریح وکړه وای وکړه وای الذي اغذات خلقني چې پیدا کړل ما لرا په هو يهدين نو پس هغه ما ته هدایت کوي هدایت ما ته کړل والذي اغذات هو يطعمني چې خوراک راکې ما ته ويسقين او برا کې ما ته وای دا مریضو کله چې بیمار شم په هو يشفين هغه مال شفا راکې والذي اغذات يميتني چې وجني مال لرا ثم يحيين به جون دې کوي مال را والذي اغذات اتمو چې تملرم اي غفر لي چې بغره به وکي ماته خطيئات د ګناونو زما يوم الدين ورځ د قیامت کې نو ربي هب لي حکما والحقني بالصالحين اے رب زما او بقی ماتا پویا و الحقنی او پیوس کې مال را بسوالیهین د نیکانو سره نو دا د رب تعریف او چې موږ د قران نه او پیژاندو دا تعریف چا کړو دا قرآنی کریم په سورۃ اعراف کې کړو په سورۃ یونس کې کړو په سورۃ طه کې کړو په سورۃ شورا کې کړو نو د دې تعریف خلاصه دا شو چې د ژوند تیرولو طریقه خودون کې چې اول ابراهيم عليه السلام وای زی پیدا کړې ما دوی موږ د ژوند د تیرولو طریقې را ته خودلې دا دریم د بدن خوراک ارڅ مالا اگر اکړې دي نو زګوره داغه په تربيت کې ما د دې آیاتونو قتل مدارک کړی دي امام نصفی ناغه ته عربی کې یو تعریف راغسته ره او په عربی کې هغه یو مختصر جمله ذکر کړي هو خالق ابتداء والمربي غذاء والمغذي غذاء والغافر انتهاء هو اسم الله العظيم سویا وی هو خالق ابتداء دغه الله پیدا کون کې اول دی والمربي غذاء یا والمغذي غذاء دغه الله خوراک ورکون کې دویم دی والغافر انتهاء او دغه الله چې په اخر کې سړی ته بخنه کوي هو اسم الله الاعظم او دغه نوم د الله لري چې لوی دی امام صابونی چې پرواي ول بیان کې د رب تعریف کوي المصلح لجميع الشؤون الحیات الله هغه ذات ته چې د انسان د ژوندۍ د هر یو موړ د هر یو سمت د هر یو طرف داګه د سمولو د برابرولو د انفرادي ژوندۍ د اجتماعي ژوندۍ کوشش کوي ګوره زمونږ په ژوندۍ کې غټ هغه پنځه شي نه دي یو ایجوکیشن دی تعلیم دویم صحت ته اسپیټال دریم معیشت ته مال ګټلو طریقه څلورم معاشره ده اجتماعي ژوندۍ تیرولو طریقه څلورم نظام پنځم نظام حکومت او ورسره شپږم سیاست د شپږ محکمې دي قران کریم دا ټول ذکر کړی دي یو هم نه پرې خو دي او په ټولو کې ما ته وایي چې رب او پیژنه چې رب دای مشدد راوړی ته وګوره رب دا رب ته کې په دې کې اشاره ده په قلاره سمون کیتا لکه ماشوم دی داول به ورته با تاسو وي بیا به ورته ناظره وکي بیا د ناظرې نه پس حفظ بیا د حفظ نه پس چیرې هغه مولي شي دا رنګ سکول کې اول اے بی سی ډی دي نو بیا راغی نو رستا په قلاره اردو او انګلیش ته بیا راغی نه اخو انجینیرینګ ډاکټري دا د الله تربيت ته دا چې الله په قلاره باندې کوي لکه ګوره اسی مثال برته جوړه مثال ته وکړه زنونی مصری وای زي او زلي د سمندر په غاړه باندې ناسوما د الله تربيت ته ګوره اخو دې خو به توجه نه کې ما ته لغوه کړه تربيت ته ګوره زمارت تربيت کوي د ډاکونه مولا جوړي او کله نه کله د مولانا لوپر جوړ کی دا زمار رب کې ګوره وته زنونی مصری وای د سین په غاړه باندې ناسما پدې کې یو لړم را روان دي او ډېر په تیزی باندې را روان دي چې کله د دې سین غاړې ته راورسېدو نو داسې بریک ونیو
چې بریکې اونیو د دې سیند نه یو شمشتۍ راوچته شوه او بالکل د دې سمندر د غاړې سره پیوست شوه. لړم چې دی شمشتۍ ته وختو او د شمشتۍ په ملا باندې کېناستو. نو چې څنګه کېناستو نو شمشتۍ ورله پس ګیر ورکو روانه شوه. شمشتۍ په اوبو کې روانه شوه. ذوالنون مصري وایي ما سره فکر پیدا شو چې دا لړم څومره تیز رالی او دا شمشتۍ ورته څنګه سمدستي راوچته شوه او بیا څنګه سمدستي روانه شوه. غاړه ته چل شته دی سیند غاړه ته چل شته. وایي ما بړې راووالي او سمندر ته مې راټوپ کړه. سمندر ته مې څه کړه هغه راټوپ کړه. زه را روان یم شمشتۍ مخکې روانه ده او زه پسې شاته یم. د سیند دې غاړې ته چې راورسېدو شمشتۍ بیا د غاړې او کنارې سره پیوست شوه. لړم ترېنه کوشو. چې لړم اوچته شو نو لړم مخکې دی او زه ورپسې یم. بس په دې کې مخې ته د کیلو یو بڼ رالی. د کیلو چې دی داسې یو ګور ځای رالی. کیلې ولاړې دي او د دې په منځ کې یو چمن دی. لړم چې دی د دغې چمن په سیټ او د دغې کیلو په سیټ باندې روان شو. ما چې داسې سر وښکاره کو د دې کیلو په منځ کې په دې چمن کې یو سړي سر ته کمر او خښته ایښودې ده اوده دی. په دې کې وایي ما د ځان سره سوچ وکړو چې ذوالنونه دا لړم را روان دی دا چیچي او الله پسې ته را روان کړی چې چپړه ورته وباسه او مړې کا. خو ما چې نه ورېږله اوس هم ځای شته دی. وایي چې څنګه دا لړم ورتاو شو نو دا د دې سیند نه ورتاو شو او د کیلو د هغه سیند نه یو تور مار راووت. مار چې دی هغه چجه وکړه سر یې اوچت کو گزار ته ځان برابر کو. وایي ما وویل چې ذوالنون ایک نشد اوس دو شد. دا خو یو نه دی اوس دو شو اوس پسې کېږي. خبره خو خطرناکه شوه. خو وایي لړم چې دی هغه سړي ته څه نه وایي سیده تا لاړې او د مار د لکۍ د سیند نه مار ته وروختو. وایي چې مار ته ور روان شو نو مار اوس په خپل ځان شو. هغه خو سړي ته چل جوړ کړی و خو هلته د بل سیند نه په هغه باندې حمله وشوه. نو هغه اوس د ځان په بچاو کې دی سر یو طرف ته او بل طرف ته تاوی. خو لړم پسې ځان چې دی څه کړی چینګم کړی دی پورته روان دی. چې کله د مار ککرۍ ته ورسېدو نو هلته خپل انجکشن جاری کو. هغه جاری کو چې څنګه انجکشن جاری کو نو بس مار چې را پریوتو او لکۍ وخوځوله او مړ شو. مار لاړې. لړم چې راوزګار شو نو په خپله سیده لار روان شو. سړي ته څه نه وایي واپس په هغه خپل طرف راتاو شو او بیا د شمشتۍ په سیټ باندې روان شو سیند په غاړه. وایي ما سوچ وکړو چې او الله دا څومره بهترین انسان دی. خیال کوه تربیت. دا څومره بهترین انسان دی چې الله د ده د بچ کېدلو دپاره د سمندر پار نه بندوبست وکړو. لړم یې راولېږو مار یې پرې مړ کړو هغه ترې لاړې او سړی اوده دی. دا څومره قیمتي انسان دی. وایي ما وله دا خپه داسې وخوځوله دا سر مې وله وخوځاو چې پاسېږه علي څوک یې. وایي هغه ما ته وایي چې مړه وزګاره موږ له خوب راځي او تم را پاسې. ما ورته ویل چې غاشې سر چت کا ته سر چت کا دا څه دي. وایي چې مار یې ولیدو. وایي ما ته وایي چې شکریا ډېره زیاته مهرباني چې تا مار وجلی دی ما پرېږده ما له خوب راځي. پاسه درته څه وایم او ته چېرې څه ویې چې ما له خوب راځي ته پاسه چل څه شوی دی. وایي ما ته وویل چې څه چل شوی دی. ویل ما چې یو ناشنا کار شوی دی. وایي چې څه کار شوی. ویل چې د سیند د غاړې نه د شمشتۍ په ذریعه باندې الله لړم دې ځکې ته راورساو او دا مار یې پرې وچیچو او ته اوده وي. زه ستا نه دا تپوس کومه چې ته یې څوک ته الله ته دومره ګران ته څوک یې. وایي هغه پرینګ په ژړا شو. ویل چې حسب نوم دې اورېدلی دی. ویل ما ورته ویل چې او زه حیران کړم
ول ما چې هغه د دې کلی مشهور ډاکو ویل چې او اقه هسمه ما بیګا مې د باچا په قرباني ډاکا والی وا او د باچا خزانه می لوټ کړی دا او هغه مې راوړی دا او د دغه باری یخته می خخه کړی دا باچا وس الته په کلی کې چاپی وای ډاکوان او غلنی شي او زه ته دل تراغلې ما او لکه زه د الله نافرمانی کوما غلاګان کوم ډاکی واما پردو کورونو ته به اجازه تور نوځما په پردو کورونو وراوړما زه د الله دومره خطرناک مجرم ما او الله زما د تربیت کوي زما د حفاظت کوي ول ما ورته ویل چې او دا ستاره وکړو ول ما ته ویل چې پینګری ته سوکلی ول ما ورته ویل چې زنونی ما و هغه داسې حیران شو چې هغه مشهور بزر زنونی مصری ول ما ورته ویل چې او څه زنونی مصری ما ویل چې زنون صاحب د الله سره دی خواکا زستا سره بیعت کومه په دې لاس باندې چې د نن نفس ماډا کې پری خو دی بس ماغ لاګانی پری خو دی زبدنن نفس غلا نه کومه زبدنن نفس خپل رب راضي کومه او بس بشتره را واغستو د مدرسې په سیټ باندې لاړې او یو څو کال پس تی استا څه جوړ شو امام حسن جوړ شو څه جوړ شو امام حسن د احادیث لوی عالم دا زما د رب تربیت ته د ډاکو نه څه جوړ کو مولا دا زما د رب تربیت ته زما رب چې څه کوي هغه کله نا کله ډاکو چې عالم کی کله نا کله چرسی عالم کی کله نا کله یو دم چې داغه نه څه جوړ کی نیک جوړ کی دا د الله تقسیم دی دا الله کی دا تربیت نو تم ترنه سوال وکا چې اے الله ما په خپل طرف باندې روان کا مال خپل علم را نصیب کا زما دغه شان تربیت وکا د هیثم بیا برتر هیثم واقع چرته هوا ما چې هیثم کوم عالم دی دا ډېر کمالی چې سره هغه عالم دی نو دای تاسو ویلو چې انسان ستا تربیت الله کړی نو ستا د جسم تقاضیم الله پوره کړی دي د غنمو د جوارو دارنګ د وربشو دارنګ د چاولو مالټي دارنګ چې کینوان دارنګ د دې سره چې مڼې د دې سره چې قسمه قسم حلواګانی قسمه قسم خوراکونه الله ستاسو د بدن د تربیت د پاره تعالی درکړي نو په دغه باندې د خپل بدن تربیت کوا خو خیال کوا چې په حرامه ونه ګټي وګوره دویم نمبر الله ستاسو د روح ستاسو د اصل انسان د تربیت د پاره قران کریم را لېګلې دي او دا قران کریم د کول په هر چا باندې فرض دي چې د دې سره د انسان روحانيت څه وکي هغه ترقی وکي نو د رب دغه ته ویل کیږي چې د شرک نه بایکاټ او د الله توحید او د الله ربوبیت منودل بس دا کمال چې ته د رب کوي رب العالمین ته وګوره سورتی آل عمران 64 نمبر آیات آل عمران 64 64 نمبر آیات کې وایي قل یا اهل الكتاب اے د کتاب والا تعالوا راشي الى کلمه یو خبره تا سواء بیننا چې برابر د پمن زمن کې و بینکم پمن تاسو کې هغه کوم خبره ده الله نعبد الا الله چې بندگی باندې کوم مگر صرف او صرف د یو الله ولا نشرک به شیئا او نه به شریک جوړو د الله سره هیڅ شی لرا ولا يتخذون بنسی بعضنا بعض زمنګا بعضن بعض لرا اربابا اختیارمند قانون شرعی اربابا رب اختیارمند قانون من دون الله ما سوا د الله نه فإن تولوا كتاسواوړي دی فقولوا شهادة ورتوایا گواشي باننا مسلمون چې یقینا زه مسلمانانو نه یم دا وګوره خپل رب او پیجنا هغه زمنګ د پاره قانون قران را لېګلې بل قانون مزد کوا بل قانون ما عملی کوا صحابی را لې نبی علیہ السلام ته وی اے د الله پیغمبره من خو دې خپل باباګانو ته من خو دې خپل پیرانو ته اگر رب نو ویلې نبی علیہ السلام ورته وی چې کله به تاسو ته ویل چې دا جایز دی نو تاسو ورته جایز وو ویل او چې کله به درته ویل چې دا ناجایز دی نو تاسو به ورته ناجایز وو ویل او ویل دغه طرف وینو رب څه ته وی خو رب دې ته وی چې جایز هغه خپل طرف نه لکه شراب جایز دي
کله چې قانوني شي ورنه نور حرام دي نو دلته تا هغه خودیتوب ونه منو دو ربوبیت ته ونه منو دو رب دی ونه منو دو چې هغه جایز دي چې قانوني شي بدکاری زنا چې هغه حرام ده خو د پاکستان په قانون کې چې پرازا شي جایز ده نو دا رب نه رب څه ته وي د دې وجنا خبر رب چې هغه او پیجنا الرحمن الرحیم نو دا به بیا شي دا نن درس خلاصو نه چول دو خبرې شوي الحمدلله ټول صفاتونه د کارسازي خاص الله لره دی ولی لله چې هغه الله دی منګه ټول پیدا کړی دا ټول کائنات هغه پیدا کړي الک دلیل رب العالمین تربیت کون کې ټول عالم دی دریم دلیل هغه به ان شاء الله را روان درس